دې مخکې تفسیر د نبي صلی الله علیه وسلم باندې د دې جامعې طلبو په درمیان کې په دې موضوع باندې مقابله وشوه. نو په دې کې چې کوم طلباو پوزیشن اخیستي دي د هغې ته د شیلډو انعاماتو ورکولو دپاره زه شیخ القرآن الحدیث حضرت مولانا شیخ نصیر صاحب او د هغې سره د دې جامعې محکمې مولانا میرعلی الله صاحب ته دعوت وکړو چې هغوی دا انعامات ورکړي. اولنی پوزیشن چې کوم طالب اخیستی دی هغه دی قاري معاذ چې راشي په خپل انعام وصول کړي. دویم پوزیشن اخیستی دی قاري هارون اسحاق هغه یې هم خپل انعام وصول کړي. قاري هارون اسحاق. دریم پوزیشن اخیستی دی قاري سوریس هغه راشي په خپل انعام وصول کړي. قاري سوریس قاري عبید الله دې راشي په انعام وصول کړي. قاري عبید الله. جزاک الله. د دې لپاره څو کسان نور او تقریرونه کړي او ناخواني شوه هغې دپاره انعام تیار شوی دی. نو زه قاري تفسیر الله ته او د هغې سره مولانا اکبر سعید ته دعوت وکړم چې هغوی انعام ورکړي دې طلباو. قاري ساجد الله ته دعوت ورکړم چې راشي هغه انعام وصول کړي. هغه تقریر کړی و د ځانو بجانو په نقصاناتو باندې. د هغې سره دویم شریک موږ تقریر کړی و قاري کفایت الله هغه دې راشي هغه دې هم خپل انعام وصول کړي. قاري الیاس د فکر اخرت په موضوع باندې تقریر کړی و هغه دې راشي هغه دې هم خپل انعام وصول کړي. قاري ریان نعت ویلی و هغه دې راشي خپل انعام وصول کړي. قاري امید دې راشي انعام وصول کړي. قاري امید. قاري توصیف احمد دې راشي خپل انعام وصول کړي. قاري توصیف احمد. جزاک الله. دا څومره مېلمانه چې راغلي دي دې جامعې د طرفه دوی له چای د هغې انتظام شوی دی. نو بله چېرته دې وکړي هلته به هغوی چای کوي او د مدرسې چې کوم طلبه کرام دي هغه د دې کوز چای په دې پاتې ټوټه وخوري د دې کوز د هغوی